أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سورة نحل غشورو بهاغی کی آیات مبارکہ یوش پیتم و چدا درم باب ذکر کی دو او بهاغی کی سزا واجر ول او صدلائل ول او تسلی و او ترغیب و آیت نمبر سلور شپیتم پوری دا اتسل ویختم نوالا تسلور شپیتم پوری دا بابو پدی کی وز دلتا تخویب دنیاوی ذکر کئی پدی آیت مبارکہ کی مخ کے خاص دا ظلم ذکر شو دلتا عام ذکر دا ظلم کئی بلکہ دا ظلم انجام ذکر کئی او دلائل ذکر شول او دلائل موجود ول خدا خلق بیا هم مسئلہ نمانی نو دلتا ریو سوال جواب دے چی اللہ جل شانہو اول دا خبر چی مخ کی دا خلق دا سی ظالمان ول چی خپل لونی جوندی خخولی او آغا بای پا پیدایش باندی بری گرنلی نو اللہ جل شانہو دا انسانان دا کپر او دا شرک او دا گناہ پا وجہ باندی پوری ولی نرانسی کچر دا اللہ جل شانہو دغه شانتی د ظلم او د کفر او د شرک په وجه او د ګناه په وجه باندې سم دسترانه ول کول نو په دنیا با انسان بلکې سکه یو حیوان به هم نو پاتې شوی بلکې الله جل شانه د هر کار د پاره یو وخت مقرر کړی دی چې کله هغه وخت راشي بیا الله جل شانه هغه کار خپل انجام ته رسوي نو دلته یو اعتراضو نو دا اجل مسمى لفظ ولی راوړو چې دا مخکیواله چې کله د الله فیصله په یو وخت پوری هغه مقرر شوی نو دا مخکیواله ولی ذکر کو نو دلته دې ته اشاره ده دا تربن للباب کله کله یو سړی د دکان نه یو سیز اخلي نو سیز په 10 روپۍ دې ورته یالکه په یو اتنه روپۍ نگیږي نو که کمې کوي خو بلکې زیاته ولا خو نشي داسې نه وي چې الکه په 12 روپۍ به راکې د دغه وجنا د دې مثال داسې دی امام ابو حازم رحمه الله دا یو بادشاہ داغه په دور کې یو عالم تیر شوی مسئله د حق بیانوله هغه حکم وکوي وای نه سي چې کله راوس بادشاہ حکم وکوي دې قتل کوي پانسی کوي وزیر سره خواته ناس وي بادشاہ سلامت وسی مپانسی کوي
نو دی امام ابو حازم رحمه الله وخاندل. نو بادشاہ ورته ولی خاندي وي زه خو دې پانسي کوم دی رانه بچ کول کوي تا دفاع کوي. هغه ورته وی خاندم په تاسو دواړو پورې چې الله نه زما له پانسي فیصله کړله چې تمې پانسي کې او نه دلر کولو، بس الله جل شانه چې کله وخت راشي بس زما ټیم پوره شو، الله به ما د زما روح به زمانه پرواز کوي او زما ژوند چې د سو پورې د هغې پورې مرګ نشي راتلی چې څومره الله زما لیکلی. دویمه واقعه به مثال د نبی علیه الصلاة والسلام چې هغه واقعه چې نبی علیه الصلاة والسلام یا صحابه شهیدان کړو یا لس صحابه یعنی اتیا صحابه اکرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه شهیدان کړي ول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلوی خرزه سار په مانځ کې د قبیلیو نمونه به غستل او هغه د به خیری کولی. نبی علیہ السلام پر لګي دا خبر رااله چې الله پاک خدا خلق نه هلاک گئی، بلکې الله جل شانه د هر سیز د بار یو وخت مقرر کړی دی. کله چې هغه سیز خپل وخت ورسی بس په هغه وخت کې الله پاک بیا کار هغه انجام د سکی رسي. دویم دلته چې هر انسان د ظلم او د ګناه د شرک په وجه باندې د ظلم کوي، شرک کوي، دا شانتي ګناهونه کوي. د دې انسان د ګناه په وجه باندې مرغۍ شوي، پسین کې دغه میان شول، ټول سیزونه د دې انسان په وجه باندې هلاک کیږي. د دوی خو په دې کې څه قصور نشته، نو د انسان د ګناه په وجه ولې دا هلاک کیږي؟ نو حدیث کې راځي چې دا ټول اشیاء د انسان د پاره پیدا کړی شوي دي، چې کله انسان نه نو بس اشیاء به هم ختمیږي. ولو یؤاخذ الله الناس کنی ولی الله تعالی خلق لرا بظلمهم بسبب د ظلم داغوی یعنی د گناہ په وجه. تفسیر مدارک ذکر کوي الناس کی یو خبر دادا چې دا ټول خلق ظلم او شرک دا گناہ کوي، نو پدې کې انبیا هم شامل دي. نه منګ وایو انبیا د دین سری. سورہ فاطر کې الله ذکر کړی دی 32 نمبر آیات کې ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. دا خلق دي سری دا مستثنا دي، انبیا سری دا معصوم دي، نو د دین دغه مراد هغه نه دي. بعض خلق واغست دي نو دا د انبیا ته یو غلط نسبت کړی دی، بلکې الله سوی دا پاک. ما ترک علیها من دابه نه پرېښودی په دې ځمکه باندې هېڅ زنده سر، نه انس او نه جنس. نو دابه څه ته وایي؟ دابه هر زنده سر ته. علما ذکر کوي، بعض علما ذکر کوي تفسیر مدارک چې د دابې نه مراد ابن عباس سے عبداللہ ابن عباس ذکر کوي چې د دینه مراد مشرک دی، یا تفسیر قرطبی ذکر کوي د دې دابې نه مراد سره کافر دی. ابن جوزی رحمه الله په زاد المسیر کې ذکر کړی دی چې دا مطلق دابه هر هغه سیس ته شامل دی چې هغه حرکت کوي، یعنی کم سیس چې په ځمکه باندې حرکت کوي دا دابه هغې ته شامل دی. قتاده رحمه الله فرمایي چې الله جل شانه په زمانه د نوح علیه السلام کې طوفان راوستی و، بلکې یو محدود اشیاء چې هغه موجود ول نور ټول ختم کړي ول او ټول په هغه طوفان کې سو هلاک شوي و. نو کله چې عذاب د الله راشي نو بیا په هغې کې نیکان او غیر نیکان ټول ځي. لکه د پښتو متل وای د وجو سره بیا د همده څه کېږي هغه سوځي. او الله پاک سوره انفال کې ذکر کوي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، چې کله د الله عذاب راشي بلکې بیا دا ظالم ته نه بلکې په ټولو باندې څه کېږي هغه راځي.
د دې وجنا د انسان د ګناه په وجه باندې په دې ټول کائنات کې داس یو حالت چې د هغه حالت سبب جوړ شي د دې خبرې چې دا ټول اشیاء شي هلاک شي نو بیا بادشاہ ظالم راځي غیر دینی شروع کیږي د غیر خلق د مسلمانانو په ذکرو باندې قبضه کوي باران نه کیږي قات سالی هغه راځي انسان د ګناه په وجه په معاشرت کې فساد جوړیږي د هغې په وجه باندې عذاب راځي نو د دې ټول څیزونو باندې چې دا راځي معرف القرآن کې مفتی شفیع رحمه الله ذکر کړي دي چې کله د دې انسان په وجه باندې عذاب راغی او د دې انسان د عذاب په وجه باندې دا څیزونه هلاک شول نو د قیامت په ورځ به د دې سړي نه دغه خلق خپل تپوس کوي او دا گریوان ته بلاس کوي او عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې کله داسې وشي نو بیا باران نو چې قات سالم راشي بی دینیم شروع شي بی حیایم شروع شي زنا هم عام شي د دې وجنا مدارک کې حدیث راوړل د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه هغه ذکر کوي چې د انسان د ګناه په وجه دا کم چنجي او دا پرې سړو کې پدې کې چې کم داوی دا هلاک شي دا د انسان د ظلم په وجه باندې سګي هلاک کیږي او دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده تفسیر مدارک ذکر کړل دی د ظالم انسان د ظلم په وجه حبارا مرغی دا هم هلاک کیږي بلکې حدیث کې دا لفظ د حبارا ذکر شوی دی بلکې مرغی ډیر وی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه یو لفظ دغه یو مرغی ذکر کړی دا نو عربی کې ورته حبارا وای او اردو کې ورته سرخاب وای او پښتو کې ورته موږ زاړه وایو بیا د دې دیم قسم تفسیر مدارک ذکر کړی دی چې د دې مرغۍ دا سټ دا وګدي دا اوخې مکوخې پلنې وګدای او دا څنګه دا شنغاړې او دا بری او بوګي ګرځي را ګرځي د شانتي دا ښکار کوي او دویم دا چې کله دا د ښکار د پاره زینو ډیر زیات لري صبر کوي ډیر زیات لري زی نو کته دا ښکار کې او د دې دا ججوره وګوري نو پدې کې به د ډیر لري لري علاقو هغه اشیاء موجود وي نبی علیہ السلام فرمای چې دا دومره لري زی بلکې چې دا د انسان د ظلم په وجه هلاک کیږي نو هغه سيزونه چې د انسان خواته موجود دي د دې کور ساروي شول دغه شانتي سپیشول دغه شانتي نور اشیاء شول نو هغه به خامخه هلاک کیږي چې هغه سوي هغه نږدې وي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مخې ته یو سړی دا خبره وکړه وی چې کله انسان ګناه کوي بس دا در بار ده هغه فرمایل وینا بلکې د دې انسان د ظلم په وجه باندې د الله عذاب راځي پسړه کې سمسار دا هلاک کیږي او د دې وجنه څوک نهي عن المنکر نه کوي نو بس بیا عذاب د الله پاک راځي لکه حدیث کې هغه مثال لګشتې ذکر شوی دی دغه د کشته والا پاسا چت والوي داغونه به اوپر اغسته لاندې چت والا بیا یو پیر سوچو کو جالګه منګ به مخبر خيو بر دا خو بس لاندې با دا کشته سورې کو جو بدینه بلندو بدار اخلو نو کدوی دغه سوچ کړه سورې کړه نو دوی بس شو هلاک شي بو د دې وجنا چې څوک نهي عن المنکر نه کوي بیا فساد خوريږي ظلم خوريږي نو بیا د ظلم په وجه باندې سرازي عذاب ناراضي ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى لیکن رستګه الله تعالی دوی له تر نیټه مقرر پوره
فاذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه دوی ته لا یستغفرون ساعه نه به رسته کېدی شي یو ساعت ولا یستقدمون او نه مخکې کېدی شي نه به رسته ځي او نه به مخکې ځي بس چې کم وخت مقرر هغه نه بیا رسته کېږي او نه مخکې کېږي والزجر ذکر دی ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب مقربي دوی الله تعالی را هغه څه چې دوی ځان نه باربد ګڼي دوی الله لونه ثابتای او بخپل لونه بدی شي الله له ولد ثابتای او الله پاک سره د ولد نه پاک دی نو تفسیر مدارک او تفسیر کشاف ذکر کوي چې دوی خو د ځان د پاره د لونو وینا زیره بدګنو او بلکې دای د الله د پاره خو خولي لکه مخکې دا درې بری دا خبره ذکر شو ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ويجعلون لله البنات سبحانه ويجعلون لله ما يكرهون یعنی دوی هر هغه څه د ځان د پاره بدګنی دا د الله د پاره خوخی یا لونه مراد شوی یا تی ولد مراد شو یا دویم د دین مراد سره دا ما عامدا یعنی یو سړی هغه بخپل په کرسی ناشته مشری هغه کوي بل بګی نه پریدي الګوي دې څنګه دلته خطرې لکه زمنګ د حکومت طریقې د بس یو سړی راشي بل بس دا لکه د سپو غابي بس چې سو ګسکړه نه کپدی نظام کې دا طریقه پرې خو دی شو یو تسلسل پکې پرې خو دی شو چې لکه د حکومت راغله پرې چې دا جاری وي یو وخت پورې بغلاګانې وکي خبره بغوسه شي خو بس دا مخې ته به طریقه روانه وي بس دا قانون اوس مثلا یو ټیکدار یو ځای شروع کړي حکومت ختم بس هغه ټیکداري په ځای ختمه حکومت راغې بس چې الیکشن ورځ شي بیا سو کویان کې سو سکه چې کله هغه الیکشنو بي بیا خپل باجرانی واپس وړي نو پدې کې تسلسل پاتې شي او یو سیز هغه پاتې شي بس دا به ترقی وکي او بس اعلی معیار د ورسي درم چې دوی با خپل استازي او دا به لیګل چې کله به داغي سه بیزتی به حرمتي وکړه هغه به بد غنلا چې د الله پاک استاذ انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات راغلی ول دوی با داغوی به حرمتي کوله یو حدیث کې راځي چې یو ورځ باندې دوی اتیا کسان اتیا انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات هغه شهیدان کړو او سلورم ما عامدا یعنی د خپل مددګارانو د مشرکانو د عبادت د پاره اعلی سیز غوړه کوي او د الله د پاره ادنا سیز غوړه کوي ما یکرهونا دوی ځان لا بد غني او الله له خوښ غني وتصف السنتهم الكذب او وايي جبي د دوی درو ان لهم الحسنى یقینا شته دوی له خوشالي د دوی د جبي سری دا درو وای دا کوم دا روانه خبره چې دوی سوی کای به شرک کای به بدعت او ظلم زیاده او ویلکه من خو جنتیانو دغه شانتی يهود هم نحن ابناء الله منګه خو دوستان د الله یو وی من الله ته نږدې یو زګه ګمن الله ته نږدې انبیاء چې را لېګلې دا خو زمون په نسلونو کې را لېګلې نو بلکې د الله په عدالت کې د نسب او د حسب حساب نشتا بلکې التدا عمل حساب دی د دې وجنا چې ان لهم الحسنى وی منګل رسله جنت ته حسنا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې د حسنا نه مراد قران کې کم ځای ذکر شي داغه نه مراد سره هغه جنت ته د دې وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال رضی الله تعالی عنہ دو فرمایل وی ته زمانه مخ کې روانه په جنت کې زستار خپو کا شار اورم بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل اے د الله رسول زبلم وینه تای کنا بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل و اے عمر ستا محل ما په جنت کې ولیدو ستا حرم په جنت کې ولیدا و ما غختل چې د عمر دی محل ته داخل شم خو ستا غیرت را د مخې ته شو بس ما وی چې نظم و اے د الله رسوله تب زما کور ته داخليږي زب بد ګڼم نو د دې وجنا حسنا مراد سره جنت دی خودوی سوي وی په دنیا کې هم زمنګ د پاره خوشالیان دي او په آخرت کې هم خوشالیان دي الان کې دوی د آخرت د منکرو بعض خلک صرف آخرت منو او بالفرض والتقدیر منګوي الګ دا کار نه کیږي خو بالفرض کو وشي
یقین او سوچ نه چې دا کار به کیږي خو اسی وایو الګ بالفرض که اوشي نو دویم دغه شان دوی قیامت نشته که بالفرض اوشي نو دا اوشي څه مطلب چې زمونږ دپاره هلته هم خوشحالیانې دي حالانکې دا په ګڼ آیاتونو کې موجود دي سوره کهف آیات نمبر 36 کې سوره مریم 77 کې حامیم سجده 50 سپاره آیات نمبر 50 کې دا خبره دوی ذکر کوي وای نشته که بالفرض موږ لم سره خوشحالی ده نو یا دینه مراد سره ان لهم الحسنى دوی لره الدورتیدل دي یا د دوی لپاره ذلت ده یا به دوی په زور دغه داخلي دي شي لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون خامغه شی دوی لپاره او دوی به ورته مخکې کېدی شي ورغورځېدلی به شي یا مترکون فیها دوی به کې سګي غورځېدلی شي یا بس مقدمون فیها یا به ورته دوی سګېږي مخکې کولی شي مفرد څه ته ویلی کېږي وایي چې لکه یو سړی مخکې لاړ شي او د سړي لپاره هلته تیاری وکړي لکه څنګه چې دا ماشومان وفات چې په دې جنازه کې اللهم اجعلهن فرد ویلی کېږي الله زما لپاره دا بچی مخکې ولېږي چې زما لپاره تیاری وکړي او حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې زه ستاسو د مخکې تللی یم په حوض کوثر یم ستاسو په انتظار یم چې تاسو به راځئ او تاسو ته به جامونه د حوض کوثر هغه څه کومه هغه در کومه الله دې عمل توفیق راکړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار